چیرمین زکات کمیٹی پی کے ٹو ممبر ضلع سوات میاں اقبال حسین په سربراهي کې نن د یونین کونسل مدین په سطح باندې د زکات کمیټۍ تشکیل شوی دی چې پکې د علاقې معززین متفقه طور باندې چیرمین مجاهد الاسلام وایس چیرمین اقبال حسین املوکبا ممبرانو کې شریف زاده سلمان محمد سرفراز خان ولی رحمان شیرشاه خان دوه خواتین ممبران هم ټاکلي دي. په دې موقع باندې د پی کې ټو د زکات چیرمین میاں اقبال حسین او د یونین کونسل مدین نیب چیرمین اقبال حسین سوات ون نیوز ته صدارنګي وي. خبرې مونږ ډېرې وکړې په دې ځای کې دنده مونږ ډېرې خبرې وکړو خو هغه لکه د ممبرانو د نیوو د دې خبره وه نو مونږ پکې داسې خبرې نه شوې کولی. وسو د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې دې ته د زکات چیرمین او وایس چیرمین او د هغې ممبران تاسو ته زه دا خبره کوم چې زما په سر یو ذمواري وه هغه ذمواري ما ادا کړه یا څه کوې کوزی دغه به پکې راغلی خو چې کم خلکو ته مونږ وینا کړله هغو کسان راغلي چا ته اطلاع نه وي میلاو شوي د هغو نه معذرت غواړو. تاسو ته زه صرف دا خبره کوم چې دا یو ډېره غټه ذمواري ده ډېره حساسه ذمواري ده ډېره حساسه ذمواري ده. یو طرف ته جنت ته یو طرف ته دوزخ ته که فرض که د مجاهد خبرو کو نو ټولو کسانو مجاهد په شریکه باندې منتخب کو ټیک شو چیرمین منتخب کو او بیا تا په ووټینګ باندې لکه تا هغه شیز وګټو اوس دا ستاسو یو امتحان دی. زه د دې ذموارۍ نه دستبرداره نه یم چې زه داسې دربرداره یم خو د دې را روان تعلق چې دی نو ټول به ستاسو سره ستاسو سره او د دې کمیټۍ سره به د دې تعلق وي. نو اوسو زما په حساب باندې د پی ټي آی ورکرانو ته د دې خبرو ضرورت نشته ځکه د پی ټي آی ورکر خپل تاوان کوي خپله خرچه کوي خپل دغه کوي د نه څه مراعاتو ته ضرورت شته نه دغه ته ضرورت شته د قوم یو خدمت کوي. زموږ مقصد دا دی چې یاره مونږ د کرپشن ختم کړو مونږ د غلط کار ونه کړو مونږ د حق حقدار ته وکړو حواله کړو. نو دغه حق حقدار ته حواله کول اوس ستاسو د دې کمیټۍ ذمواري شوه. سبا به دا ذمواري ستاسو په سر باندې که فرض که ځان نه جنت ګټئ جو جنت دی پکې که دوزخ ګټئ جو دوزخ دی پکې. د ټولو نه مخکې ما تاسو چې کله منتخب کېدی تاسو ته ما ووایي چې په دې کې نه تنخوا شته نه مراعات شته صرف د الله رضا پکې شته او هغه چې چاته میلاو شي نو د هغه ډېره غټه خبره ده. نو زه ستاسو ته بیا یو پیر دا ریکویسټ کوم چې دا ذمواري ستاسو شوه تاسو به دا په ډېره ښه طریقه باندې کوئ او ځان به خپله غاړه زمونږ غاړه زمونږ د ایم پی ایس صاحب غاړه زمونږ د مشرانو د صوبایي صدر زمونږ د ضلعي صدر د هغو غاړه به تاسو آزادوئ. د هغه ځای نه دا سلسله روانه له دې خوا تاسو ته راورسېده اوس اصل ذمواران تاسو یې. نو مونږ ټول د الله نه دا سوال کوو دعا کوو چې الله پاک دې تاسو په دې دغه کې کامیاب کړي په دې امتحان کې او مونږ ټول دته کوم چاله نه ورکوئ چې یاره هغه زمونږ به نو په دې پی ټي آی باندې یا زمونږ په مشر باندې یا زمونږ په دې کمیټۍ باندې یو داغ ولګي دا موقع به هېڅ چاله نه ورکوئ خپل تاوان به کوئ خو د بل سړي خیال به ساتئ. والسلام. جی اول نه خو مخکې خو ستاسو ډېره شکریه او بیا د زکات د کمیټۍ دا رولز دي پکې چې هغوی کم خلک مستحق هغوی ته هغه حق ورسي په صحیح طریقه ورسي په صحیح دغه ورسي. نو دغه لکه د زکات د کمیټۍ رولز دي رول دی انشاءالله دغه کوو به مونږ دغه شانتي او چې چاته حق ونه رسي نو هغه غلطه خبره به دی کې سړی ګناهګاري کې غټه خبره خدا ده چې یو دا کار د ډېرې ذموارۍ دی غټه ذمواري ده دا په سر مونږ ته لکه به بوج کېښودی شو بوج کېښودی شو نو د دې نه دا ده چې مونږ به خپل بھرپور کوشش کوو چې خلکو ته د هغوی حق ورسي حقدارانو ته حق ورسي او څومره چې زموږ نه کېدی شي مونږ هغه وکړو. په اخره کې د زکات کمیټۍ ممبرانو دا عهد وکړو چې موږ به د غریبانو پوره مرسته کوو. د کیمرا ټیم سره ریاض احمد مدین سوات.